بسم الله الرحمن الرحیم. من البیان سحرن، بعض د بیانونو نه جادووي. د حدیث مخکې تیر شوی دی چې د سحرن یو درجه د مدح ده، یعنی ډیر مؤثر وي که تاثیر سحر. الله اکبر. مسله حل شو. عبدالوارث پوښوي خلک جادو کې اثر نشته دی. فإن من البيان لا سحرا، بعض د بیانونو ډیر مؤثر وي که تاثیر سحر. وشو مولانا سیوا بعض دوی ماندا ده ان من البيان سحرا، بعض د بیانونو نه سوي جادووي، یعنی سمانه بعض بیانونه خني هغه سره خراب. پاوله خبره چې دا هغه خدا شاو تکړه شاو. دا راغلو د عراق نه راغلو، مشرقي عراق نه، او خبره وکړه خلق ول ډیر تعریف وکړه. نبی اسلام بعض بیانونه مؤثر وي. جی آسان دې کنه مخکې منډه او باب دې په بیان د دوی لفاظ جادو او داتا مخکې ویل دي چې عجوی بخوري وو. جی من اصطبح كل يوم تمرات عجوه، هر هغه چا چې سبا ک په خوراک د وو کجرو عجوو، لم يضره سمن، نغیل به زهر او جادو په دغه رز ضرر نه ور کوي. نو ګوره الله دې وبخا په جادو نشته. نو دلته وګور لم يضره سمن، زهر شته کې نشته دی. مچې چوچې چې نه خوږي کنه خوږي. نو چې څنګه د مچې زار شته او ما چې سړی وچی چی تکلیف وی، څنګه الته زهر دی اثر شته. نو سحرون په جادو کې مشته. ٹھیک شو ال الليل تر شپې پورې بتابر جادو اثر نه کوي. او معلومه چې جادو شته کنه په کې حدیث شام مان ته ګړ بړ کې. نو په دې حدیث په تو څنګه ګړ بړ کې مکه دا یعنی سبا مرات سبا تمرات نو وکجوري بخوري مخه دا. لا حامتا مخکب دا حدیث تیر شوی دی، اوس بیا راغی. اصل کې ګوره بعضی روایتو کې دا راځي چې عوامو بوي چې دا حاما اولو ګونګې دا ډیر سپیره دی، تیز چرتراشی آخر سپیره کیږي. او دارنګي نو بخاری بیا روایت راوړي الکا چې دا منحوسیت د حامی یا منحوسیت د سفره دا اوهام د خلقو دی. امام بخاری باب روایتون راوړي او د اوهام تردید کوي. جی فقال الاعرابي بطور تپوسوي فما بالي بل تكون في الرمل، صدق حال دا خانو چوي په شګو کې ریګستان کې لك انها الزباء داسی لك اوسیانه او مزیداری وی. ويخالطها البير الاجرب، نو ګډشي دې سره پوخ پمن نو فيجربها، نو غیل ځان سره پمن کی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت یای په تردید کې فمن اعدل اولا، ذا دستا اوخه خو دې اجرب خراب ک. دا اجرب په اول ځل چا خراب ک غیبا سکراغه. نو حضرت تردید کوي په دې خبره چلکه دا مؤثر ندي، ها کې په درجه د سبب وی نو ځاله خبره ده. ٹھیک شمال نه سیوا لکه ګوره علماء لیکي لکه کورونو کې جزامیان وی ابرس والی او غیله خزم اولاد ماشومان دویان ورکی ورغی ته بیماری نه متعدی شي. نمانه دا چې دا مؤثر فی التعدیت نه دی، ها من جمله د اسباب نه دی. لکه اوس دا یخنی مؤثر په زکام کې نه ده، که من جمله د اسباب د زکام نه ده. جی
لا یوردن ممرزن حضرت پیش دی نکړی شي هغه اوخ بیمار کړی شوی علا مصحن پروغ باندې دی لپاره چې اوهام د خلقو پیدا نشي ممرز هغه اوخ مجرب چې هغه پمن دی او مصح معنا روغ را مټر مې یو ځای کوي وان کر ابو هريره الحديث الاول حدیث اول ابو هريره انکار کم لا دعا ولا سفر قلنا نو موږ ورته علم تحدث ادا حدیث تاسو ته نو بیان کړي چانه اولاد وا فرطن بالحبشیه په غوسه کې رو خبرې وکړي په لغت حبشي قال ابو سلمى فما رأيت نسي حديثا غيره ابو سلمى مان دلیان ابو هريره چیرکړي دی او حدیث بغیر د حدیث لا دوانا نو دین معلومه شو ابو سلمى وی چې حضرت ابي هريره یو ځل حدیث بیان کړ لا دعا ولا سفر ولا ما چې دا بیان کړ بیا یو ورځ لا یریدن ممرضن لا مصحن او دارسنه حدیث د محکنی حدیث لپاره په اعتبار د ظاهر څه شری معارض دی التکی لا دعا او دلته وی لا یریدن ممرضن لا مصح التی ادوا نشته تجاوز نشته خریدل نشته او دلته وی چې ګوره بیمار پروګرام نه وره دلته خو اثبات وشو ابو سلمہ ورته وی چې تاسو ته حدیث بیان کړی دی او دا حدیث بیا بیانې نو اوس دا یاد کا ابو سلمہ خیال داده ګوره دا تعبیر د نفس الامر نه دی ګوره خاص ذهن خراب نشي تاسو بعض مولیان دا خبره پیش کی چې ابوره فقط دا یو حدیث ارشاد تنه دا ګړبړ مکوای دا حدیث د ابو سلمہ رائے دا چې ابو سلمہ وی چې کله ابو هريره لا یوردن ممرض وال روایت ذکر کا نو دین ادوا وال روایت ارشاد آتی ارشو ویمونگا ابو هريره ته چداوی نو ابو هريره فرطن بالحبشیه نو سمانا په فارسی کې یا په حبشي زبان کې حضرت ابي هريره اظهار د غصه وکړ ونه شمري سوا نو مقصد اظهار د غصه د ابي هريره په دین نه دی چې مان د الله ادوا حدیث ارشوي دی الکه د ابو سلمہ په فهم غصه شو چې الکه تا د دوړ احادیثه متعارض وګرځول حالانکه دې کې هیڅ تعارض نشته لا ادوا کې نفي د تاثیر دا او لا یوردن کې اثبات سببیت دی حدیث معارض نه دی نو دې د عدم فهم د تلمیذ باندې غوسه شوی دی او تلمیذ دا خیال راځي چې لا ادوا روایت کې شوی دی دا خبره خنه ده مثلا شو فما نسیه ولا خبر ټیک نه ده چې نسبت ته نسیان شي اولی مو چوالی سرکار ځکه د پیغمبر دعا ورته شوی ده فما نسیت او وی بیا ماته نه دی شوی بیا د پیغمبر دعا کامل نه شو کنه فتجربوا یا فتجربا باب دې په بیان د هغه کیفیت چې حضرت ته يهوديانو ذکر زهر پیش کړو هغه زهر ولی پیش کړو پیغمبر صاحب راوغتل او مخفل تایید په وک بیا دې ظالمانو چې مونږه تا نه ځان خلاصو په دې خبره کې ته نبی نه مونږ به نه ځان خلاصي او کې پیغمبر جو خبر وکړي شي دا واقع مکه تیر شو دلته لیک تفصیل دی دا سم هم ویل شي او سم هم ویل شي دا ځان ته ویلي هر کله چې خیبر فتح کړي شو به تورې گیفت او هدیه پیش کړه چې نبی علی السلام ته شاتون یو ګډ وخه د ګډ فیا سمون یا فیا سمون چې پای کې زار ګډ کړي شو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اجمعوا الیا من کان هاونا من اليهود
دلته چې کوم يهوديان دي انديان دي اټول را جمع کړي ماتا او زه ته تاسو کوم فجمعوا له يهوديان چې کوم دي تاسو له خان علامه قرطبي لیکلي دي دا مخکی امتونو کې کې تاسو تاسو کوي چې په دنیا کې خلق سوق دي نغیب چې اصحاب موسی او په دې امت کې به داسې خلق راشي چې عینه تاسو کوي چې بد سوق دي نغیب اصحاب محمد ورشي داغه منافقین سبایا چاہیے صحابه مذمت کوي نو دې خلقو صحابه بچ نه دي پریخي کنه ګوره دې کتابونو کې داشته ځان ته ساته ها صحابه بچ نه دي پریخي او صحابه باندې تان او تشنیع کړی دا او په خپل لیکل دي چې عثمان پالیسی د پیغمبر بدل کړی و او معاویه اول هغه سره چې دا چا د بدعات ایجاد کړی دی او دا چې کنه نور خبره او وحید الزمان چې تاسو وای دا غیر مقلدین وحید الزمان د بخاری باندې اردو شرح لیکل دا او دی وی چې عمرو ابن العاص او معاویه چې دا ډیر باغیان او شریران خلق وي دا الفاظ دي لغات الحدیث کې ذکر دا وخت مشهور باغیان او ډیر شریران وی اسی خو خندي او کې د صحابیت په وجه سره تبد نه وي نستا خو خدا خو خلق خندي وي بیا په کې صفات شو ذکر چې دا ټکر يهود راشي نو زما زین چې کم دی ما وافقهم تر لاړ شي جی وبررت یعنی تارشتیا وي جی وان کذبنا کچره موږ د دروغ وینو عرفت کذبنا ته زموږ دروغ معلوم کی کما عرفت فی ابینا موږ د خپل پلار غلطو خود تازم پلار سم کا وشي کنه دغه د دروغ ته ورشیا وای ها اوس ګور نبی علیہ السلام ورته دا چې منالو ناره دارا توخه چې جهنميان سوق دي فقالوا دوی نكون فقالوا نكون فيها يسيرا من به اور ته زخل لقونه لن تمسن النار الا لغونی بزو ثم تخلفوننا فيها بیا تاسو زمونږ جای نشینان یې پای کی منګ براشو تاسو به کې پات کیږي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذل فلزامنو تخشه اخسو په اخصابی نه کنا دلته ورته کوری شي زموږ وطن کې تخشه دا چې خپل اصطلاح تاسو وطن کې سي تخیمه امان اخسو زيت بشه کوری شي ها والله لا نخلفكم فيها ابدا قسم می په خدای چې موږ به تاسو پسې نه راځو ورته ثم قال هل انتم صادقين شيئا سالتكم عنه فقالوا نعم قال هل جعلتم في هذا الشات سم تاسو دا وای چې په دې ګډ کې تاسو زاره چولو کې نه هغه او حضرت ما حملکم علی ذالک الک دې باعث تو ولې دا چولې اردنا ان كنت كذابا معنا دا کہ من اراده کو کہ تک کذابی ان نستریح منک نمن بدتا نسکو بیغم بشو خلاص بشو وان كنت نبيا لم يزرك جی ګورا علماء کرام دا مسئله موږ مخکې ویلې وا چې لا شفاء فی الحرام امام بخاری په اخر کراوی شرب السم باب دې په بیان د سکولو د زهر والدواء به اور علاج کول په دې زهر وبما يخاف منه او دارنګ علاج کول په یو داسي دوی سره چغیبان خوف د هلاکت یا خوف د ضرر وی والخبيث او شراب والخبيث نجس والخبيث پلیت نو پلیت سیل باندې د علاج سو حکم دی په زهر علاج سو حکم دی نو ګویا کې په دی باندې علاج جایز نه دی البته بعض داسې امراض وی چې هغه د لپاره مثلا زهر نو بیا کې واقعي طبيب حاذق اوی چې دې سوی دی لپاره دی علاج کې زهر مفید دی نو بیا ورکول شي
شیخ محترم وی د اجمل حکیم اجمل نو ډېر مشهور حکیم اجمل ته پوښتنه او د دې عجیب عجیب قصې کول یو قصه ته کوم مزدار بلکې دوه د درې ته او درې وا ډېر قیمتي دي نو زم چې مال یو قیمتي خبره راځي نو تا ته ولې نه خېوا او شو د هندستان د اکبر بهاري خلچینو دوی میان ډېر خوري یو سره انتهایی مالدار او نوابو داغي بچیو شه داغي د مر نرستو خو حمل صحیح داغي لکه چې دې چې کله مړ کېدل دې خزه حامله و نو چاري بچي راوړ د دې سړي وارثانو په عدالت کې کیس دنک چې دا زمنګا روار نه دي مطلب دا و چې میراث اون رسید دا زمو روار نه دي اخذ وی چې دا نطفه تاسو د رور نه دا دغه امانت ته ما سره په دې خېټه کې پروت دی خو دې بار کیس وکړه دی وکیل نیو نو وکیل چې حکیم اجمل سره مشوره وکړه او دا خزه لاړ حکیم اجمل ته چې دا چل دی او دوی د دې حمل انکار کوي دی لپاره چې دا میراث دې ته ملاو نشي ماته ملاو نشي هغه وی چې دا ستا خاون با زیات شي کم یو زیات شي خوړه ای مې به ډیر خوړ باری کړه مې ډیر خوري ښه ته بس ټیک د وکیل ماته راولېګا وکیل راولېګا وکیل پوک چاله کدوې سړی د دې خزي خاون چې مې به ډیر خوړه ته جج ته وا چې دا کیس کم دی 2 کال پر معطل کی مؤخر 2 کال پس بیا د کیس ابتدا دی جج دا څوک وکیل خپل آزار پیش کړ بیا چې کله کې شروع شو اجمل سره دوی لاړ مشورې لا هغه دغه چې دې معصوم لوا عدالت کې اول بولی کې چې زما خاوند مې ډیر خوړه بیا چې عدالت ته ورسي نو دې معصوم لوا منډي ورکړي تر دې چې دې باندې سم خولي راشي بیا بوی کې دې نو مې بوی راشي دې د خلونه و دې مې بوی راشي چنانچه دې دا کیس دنک چې دا زما د خاون نطفه ده او زما د خاون مزاج داو چرله دا خو خو مې به ډیر زیات پړو نو کې دې بچنه د مې بوی راغی نو دا به دغه کې د بل چا وي نو دې مې بوی مسنګ راځي بوی خو نه دې مې عدالت کې د حکیم اجمل خبر شروع شو راي ول من ډور کدي معصوم له خص تړک سمي خلې پیراله اج خورنه بوی مې بوی تراته جج فیصله وکړه چې دا پلان کیږي دا قیمتي خبره درته وکړه خان دي بل درته وکړه اگر دې نه قیمتي ده او هغه ډیر زیات ده وای یو هندستان کې یو لوی نواب او دغه یو معصوم چې معصوم و ناغه برز ته رضا دغه صحت به خرابې دوز جوړې ده خرابې دوز جوړې ده چې کوم حکیم بوله دوی ورکوله د قوت او دا خرابې ده چې قوت دوی ورکوله خرابې ده ولکه با سره قوي شیوخ لکه غوخه د بیا طبيعت خراب د چې مقوي شیخ وي ولا ورکاو دا وکړه تاسو هم مصداقات مو جوړو کنه یار ما پرې د خبره ده پوه شئ نو حکیم اجمل ته پیش کړه حکیم اجمل چې ولا نبذ وکړه د دې جنې یا لک د دې په خېټه کې ما ودل نبذ وکړه نو دی جنې نیاته وي چې تماله خاور راوړه دي جنې له خاور ورته د جنې مور ورته وي چې د په لور خاور نه خورم نوابانو کنه د دې جنې نیاوي چې جنې په دې خاور څو مړکیږي خو نه خو خو به داخله چې حاملې شوندې به خاور خورلې د ماشومان دا مټۍ نه دا به خورلې په خاور خو موږ خورو دله خاور ورته چې خاور جنې له ورکړه انا یو سوره په دې جنې نه مارو ډیره ټیک ټاک شو حکیم اجمل ته چې لاله دا څنګه تا تجویز وکړه ما دې نبض معلوم کړي چې دا نه مار دی او د مار خوراک غوړی نه دی د مار خوراک چې کوم دی روټه چرګ نه دی هغه خاور ده چې دې خاور وخوړه هغه مار دې په دې زړه باندې د ویني باندې حمله واغې به وینس کړه دغه څومره وینه جوړې دا به وینس ار چې دا خاور لاړه نو مار ته خپل غذا ملاو شو او دې مار په خاور باندې حمله کړه
چې خاورې باندې حمله کړه نو مار لار د غشانو زیتا چې کله غشان دی لراله چې بار ورکوم تاسو سمجھ کې څومره قیمتي نقطه دا بل نقطه اوس خیمه کم لپاره چې مسله دا راوی شیخ القرآن د پنده رحم الله درېمه نسخه در تخیو مزیداره چې الله چې اوسیز کې علاج چولی نو کله کله حکیم لاس الله بدلی وی اجمل له یو کس راغی او ماشوم بیمارو اجمل په لار روانو نظر دکان کولاو کو لزارو شیشه مخامه لاس تراله دې په ځین کې نه و پیدا ماشوم ته اوس کوي دوی چې ماشوم مانوس کو چې اجمل راغی ګوري زهر نشته دې زار د لګ لګ اثرات دوی کوي اجمل دکان بند کو تخته چې دا خو به خلق راضي چې ماشوم مړ دي دا حکیم په دوی سره زما خیر نشته یو سورې لار بیا تاسو په غم خادي کو نشته هیڅ نشته ډیر راغی چراغ سورې پس جناب علي دغه بچی رشتہ داران رااله دې رنگ او تخته چې دی قران حضور الله کنه اځکینا اصل دې اوس کلمې ملمي خوې چې کینا اصل حکیم سے استاد ډېر مهرباني استاد ډېر شکریا او دمر علاجونه کړو ماشوم ډټ کېده دمر علاجونه کول ماشوم ډټ کېده ستاب داسې دوی وا چې دوه ګټه کړ دي بس ماشوم ټیک شوی دې ورته غپاتې دوی راوړې په دې په دغه بوتل بیا موږ مات شو ا دوی ځای شو خو دې دوه درې خوراک خور بالکل ټیک شوی دی ښه دې په مخه مخه ډېر پیسې ولا ورکړ حکیم راغی او عالم مو حکیم وی چې دا الله کار دی زارو کې الله سره چولې دي خو موږ ته پته نه و دی بچی کې دنه ستاسي مواد جمع شو چې دغه ازاله بغیر د زهر نشو کېږي نو زهر دي خام شرب سم مسکی بینا وګي حکیم حاذق وي چې د علاج بغیر د دینه بیا ټیک ده جی من ترد دا چا چې ځانو غرضو من جبل اند غرنا فقتل نفس ځان ور مرکا او فی نار جهنم نو دې په دوزخ کې وي یا تردا فیا خالدن مخلدن فی ابدا یا تردا نو غرضیږي با توپونه وي دې په دې ور کې دبرنا کتا خالدن همیشه مخلدن همیشه کړي شوی تاکید دی همیشه دا سوق دی مسلمان خو چې خپل قتل حلال ګڼلو نو ابدی مخالدن شو مخلدن شو او کہ قتل حلال نو گنلے نو خالدن طول مقصد پار دے اور مخلدن چی دے نو دا بطور استرداد دے خالدن طول المقصد دیر وقت بئی فتی اب یا باخر زی جنت ومن تحسا سمن چا گٹ کو شراب فقتل نفسو فسمو فی یدی دا زار بدی پلاس کی یتحسا فی نار جہنم گٹی با پدوزخ کے خالدن مخلدن فی ابدن ومن قتل نفسو بی حدیدتن فپشخوز پا چڑا کئے پر تماشا فحدیدتو فی یدی دابے دے پلاس کی یجعو بیا فی بطنی دوئے وحل بکی راب گزارو نبراچی پا دے سرا پا خیٹا کی فی نار جہنم خالدن مخلدن فی ابدن کی چڑا کئے پا خیٹا کی منڈلے ونالتا دا قصبس شیعه بجوری شیعگان رو بیر کنا شیعگان بی بس چوڑکانی بزن کے بڑی شیعگان دا دوی را معلومه چو چه بدی دنیا کے یو نوع دازاد ملاجی گی چوڑکای بزن کے منڈل علاقه دا کم غم دی چوڑکای زن کے منڈل وانا چو کنا اوزان پاکی زخمی کوا خدا سزا دا کنا جی دریم سلورم در شده باب دی په بیان د پیو د خرو الاتون جمع د اتان دا اتان څه ته وي مولا ذکریا سے ترجمه ده ته څه غدی کی مم پونه شوی نو د خرو پای بطور علاج کله شو کې نشوس کله ځکه چې خر او خرا دا پلیت دي لہذا د پریسی باندې علاج جائز نه دی او تعبروسی والخبيث خبيث یې باندې استعمال ہے جی
عن اكل كل ذي ناب من السبع د خوراک د هر زینابنا ٹھیک شو د درندگانو چې خورل کوي په طرف د خلی باندې چې خورل کوي په طرف د خلی جی آیا عدس کول شي یا اسکل شي البان د اوتن دخرو پای او مرارت السبوع یا تریخه د درندگانو مراره پیجنې تریخه پیجنې اچھا سباع